حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کے ناس یو کس راغی علی جان ډیر زیات پریشان یم ډیر زیات خفا یم ولې څه مسله څه شی دی قرباني یو سړي قرض دی رامان دی او ډیر زیات مې تنګوي بار بار راځي کور ته دروازې ته مې ولاړي دا سړی زه پوه کوم زما خبرې باندې پوهېږي نه زه ورته چې لږ ټایم راکړه لږ مهلت راکړه خدای بار بار راځي نو زه ته خورم نه خو زه مجبوره یم ما عذر دی اوس یې نشم ورکولی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي راځه دا ما ښه پېژني او ما ښه قدر او ادب کوي او زما تعظیم کوي راځه ما پسې اعتکاف نه وروتلو اعتکاف یې مات کړو لاړو سړي سره خبر وکړله ګوره دا سړی چې دی دا چېرته تا نه ځي نه دی د ذمهوار زه یم خو ده ته مهلت ورکړه بهرحال هغه د ده خبر ومنله وی صحیح ده جي چې ستاسو څنګه خوښوي څه وخت چې واپس شولو دا کس ورته وایي صاحبه تا خو اعتکاف مات کړلو ما دپاره دا خو تا دلته راغوښتلی شو دا خو تا دلته راغوښتلی شو تا اعتکاف مات کړلو نو ده وخندل دو فرمایل دا اعتکاف به زه بیا وکړم خو ما مدینه جانان صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دی ما آتاکم الرسول فخذوه الله رسول چې تاسو ته څه درکوي بیا یې ونیسئ والی وما نهاکم عنه فانتهوا او څه نه مو چې منع کړي بیا ځان ترې وساتئ